سلامونه حافظان ملګري حاضري ولګوئ چرته غیب شوي یې تیاری هم څنګه روان دی دا یاد ساتئ ښه ګورئ په سجده او په رکوع کې قرائت کول دا جایز نه دي حافظانو واورئ ښه دا په دې باندې حافظان پوهیږي چې دا په سجده او په رکوع کې قرائت څنګه کیږي زموږ یو ملګری و نو هغه چې کله ختم یې کولو نو وایي اخري شپه وه غالبا نو سورة الکوثر اولنی رکات مې وکړو دویم رکات کې سورة الکوثر نو هغه سورة الکوثر ته دومره خوشحاله ومه و چې څنګه مې اولنی رکات وکړو نو په دویم رکات باندې چې راودرېدم نو سورې فاتحه مې په ځای پرېښوده ډایرکټ مې شروع کړو چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر نو واقعي ګران کار دی حافظانو ملګرو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې سره د ښکلي رمضانه ښکلی قرآن ووایو قرائت په ښکلي انداز کې وکړو او الله دې په خیر عافیت سره په موږ او تاسو باندې دغه ختمونه تراویح ورسره رمضان په خیر عافیت سره دې الله تیر کړي ناست ومه د حافظان ملګري رایاد شوم چې د دې خیر خبر واخلمه او ورته ویم چې ګورئ په رکوع سجده کې به قرائت نه کوئ صحیح ده په موږ باندې دا مرحلې ډېرې تیرې شوي دي نو ځکه مې تاسو ته دا مسله بیان کړه چې ګورئ په رکوع سجده کې به قرائت نه کوئ صحیح ده